الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو بعض خلق دغه سوال کوي چې صدقه فطر یعنی سرسیا په چا باندې واجب ده او صدقه فطر یعنی سرسیی مقدار څومره ده او مسافر خلق یعنی دبئی قطر وغیرہ کې پاکستان والا کوم خلق پاتې کیږي هغوی به څه طریقې سره دغه صدقه فطر یعنی سرسیا هغه ادا کوي. الجواب وبالله التوفیق. معززو صدقه فطر یعنی سرسیا په هر مسلمان آزاد بالغ او نابالغ عاقل او مجنون او مسافر باندې واجب ده چې کله دوی صاحب نصاب وي یا دغه خلق صاحب نصاب نه وي خو لیکن دوی سره خپل ضرورت اصلیونه ما سوا دومره زیات اشیا ورسره وي چې هغوی قیمت 52 تولې چندی قیمت برابر جوړیږي نو دوی خلکو باندې هم صدقه فطر یعنی سرسیا هغه واجب ده. معززو صدقه فطر یعنی سرسیا مقدار څومره ده؟ پونې 2 کیلو یعنی پوکم 2 کیلو غنم یا 3.5 کیلو کشمش یعنی مویز یا 3.5 کیلو اوربشې یا 3.5 کیلو کجوري. دغه اشیا چاته په صدقه فطر یعنی سرسیی کې ورکول یا دغه اشیاو قیمت چاته ورکول. او مسافر خلق یعنی دبئی قطر وغیرہ کې پاکستان والا کوم خلق پاتې کیږي هغوی به سرسیا څه طریقې سره ادا کوي. معززو یو سړی کوم ځای کې یعنی کوم ملک کې اختر تیروي نو هغوی به هغه ملک په اعتبار سره صدقه فطر یعنی سرسیا هغه ادا کوي. مثلا کوم خلق پاکستان ولدي او هغوی قطر دبئی وغیرہ کې موجود دي او اختر هم دغه خلق په هغه ځای کې تیروي نو دغه خلق به خپل سرسیا او خپلو نابالغو بچایو سرسیا قطر او دبئی په اعتبار سره هغه ادا کوي. قطر دبئی کې د غنمو پونې 2 کیلو پوکم 2 کیلو غنم او یا 3.5 کیلو کشمش یا 3.5 کیلو اوربشو یا 3.5 کیلو کجورو کوم قیمت ده هغه قیمت په اعتبار سره به خپل سرسیا او خپلو نابالغو بچایو سرسیا هغه ادا کوي. او دغه سرسیا هغه ځای کې هم چاته ورکولی شي او پاکستان ته هم دغه سرسیا هغه رسولی شي او سرسیا هم هغه چاته ورکولی شي چې چاته زکات ورکولی شي. رد المحتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 72 او 73. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.